أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل. إدي رب داري مخی صورت کے اللہ نزول دا عذاب کے پر مخینے دشمنانو باندے دلتا باللہ نزول دا عذاب ذکر کی پر موجودہ انسانانو باندے پدی خلقم اللہ بی عذاب راولم. دویم آلت دور تخویب بیان کے دی مقام کے باللہ ردو کے دی پر استدلال دلیل باندے. دریم آلت تشکیل ذکر کے بیان ذکر کے پس واقعاتوں دلتو ویچے انسانوں دا اللہ انعامات یاد ساتھیں دی صورت کے پر طول نعمتوں نہیں دا نعمت میں در کڑے دا نعمت میں در کڑے دا میں در کڑے دا میں در کڑے دا بل آلت سادہ بیان کر دائی لا چکلے اسڑے دا قرآن دائی اللہ دا عذاب زان کے راوالیں دلتا سنور بیان ہے داور صورت سرا رد دے پا استدلال دا مشرکینو باندے دوی چوئی وی منگ جنن دا کفر و شرک کرے دا ٹول دا اللہ خواق دے دا اللہ پا مشد منگ دا کار کرے دے کدے کہ دا اللہ خواق نوے منگیس دا کار نشکو لے اللہ با جواب گیر جواب حاصل دارے ٹھیک دا کارون دا اللہ پا پسل لی مشد دوی آو نبید دے شر درد دفار اللہ انبیاء بے ولی رلی دین دا خبر معلوم شوا چی دا خالق خالص دروغ جن دی دروغ وی دا خلاصنا من اول اباب پینزل شمرائت پوری اول کی دنیا دا عذاب نیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ راغ امر دا اللہ اتا کی دری تفسیر دی یو دامنا یأتی رابشیم دویم قربا نجدیشو دریم اتا مانا باز راغی امر اللہ نا مراد سری یو قولنا مو ذکر کرے حکم دا عذاب یو حکم دا توحید دایت حاصل لارے اللہ ویتا سورہ قرآن راگے توحید دا اللہ راگے فلا تستعجلو نتا استادی مکوئی دے پہ انکار بانی تادی مکوا یا دا اللہ قار راگے تادی مکوئی دے پہ راتک بانے سبحانہ اللہ پاک دے وتعالى وجد ما يشركون دا سنا چې داخله کې د الله سره شریکان جوړي د الله عذاب راغې اے انسانانو تعدیق باندې کوي د پراتک باندې جزر زر براشي دیم توحید راغې تعدیق کوي د انکار نازلی اللہ تعالی ملائک بالروح سمانا وحی باندے سوال داری چی روحنا ارکر وحی مراد شی وحی خور اغلی دا ماضی سی غدا دل تے سنگو ویری اندہ زمانہ کی راجی جواب فیل مانا دا نزل دے دویم قول لاری روحنا مراد مسئلہ توحید دا نبیو مانا دشی نازلی اللہ تعالی بالروحی پر مسئلہ توحید باندے دی خلق لوی دا تشریک دریم قول دا چی روحنا مراد قرآن سلورم رحمتو علا من یشاو بچا چی اغاڑی من عبادی دخلو بندگانو
ان پدی خبر باندې شعر ور کوي انه یقینا لا اله نشتری حقدار د بندګي سوا اسمانو فتقونی ایمان ويریږي لا اله الا انا یہ رمانه پکار دا ورسات کې عقلي دلایل حاصل بده چې د اسماء او اسماء چا پیدا کړی الله نو اے خلقو بندگی مله له کوي کړه خلق السماوات الله پیدا کړی اسمانونه او اسماء بالحق لپاره توحید تعالی عما یشركون او چې دا سنا چې داخله کې د الله سره برخداران جوړي ټول نو چې تیرا حق معنا توحید السماوات جمع ویلی ودي کنه اسمانونه زمکی مدینه ولې د شونه ویلې والا ارزین جواب دار چې دې کې جنسي معنا مراد ده دې اطلاق په یو دوه درې سلو ټولو کېږي دیم قول لاره چونګې انسانان په دې وسمه کبانه وشيږي نو څه کې ویلې الله رسول دریم صحیح جواب داري قرآن مجمل دی نبی صلی الله علیه وسلم دې تشریح کړی دا ځکه احادیث رسول الله تشریح قرآن یو لويسمه څو چې شان لاندې کې دا او تبقیب الله لري غاړه کې ورواچوي به ورته جو سره کاګه ورسره کې اوس بل دلیل ابي ابن خلف اغاړو کې راونیو کرا واپس مړ منبر شي زری زری شوی او الله راوچت کی جواب خلق الانسان پیدا کړی د انسان من نطفه د ساس کې معنی نه فاذا هو بساس بجګړه مار دی مبین کار د الله په توحید کې باس بعد الموت نه منی کړه سورې یاسین واوي کې برش لیکن لسان العرب کې ابن منظور واجب معنا کړی دا انسان پیدا کړی الله د ساس کې معنی نه فاذا هو ناس پدا منطق دی خبرې کوي ډېری تعجب ساس کې معنی دا هغه وبري چې مور پلار جمع شوی خړې په دې کې الله وی کې څه شبه دې انسان لور کړه په دې شبه باندې کې څه خبرې کوي د دې معنی نه دې شبه دې خبرو تنظیم چا کړی دی الله خشیم دا معنی منطقه دا قول به راځي هم دی بعض علماء الخلاصه ګرځولي بل دلیل والانعام او دا چار پیان چې خلق الله پیدا کړی لکم شایستاو پارفیا په دې کې سبب د ګرم سامان د ګرمایش دف اون سمانا یو قولان نسل یکی بعد د ګرم شي پات کیږي واګاون نم بچی راځي او خان نم بچی راځي ګړو بسونا دیم قولاري سامان د ګرمایش دې ګړو بسو باندې الله دا وړي دې او خانو باندې اته خلق کټ کی کنه دغه نور سے بیٹا غری جوړی کی شړې ته جوړی کی نور قسمه قسم شینا ومنافع الله ينخم پیدیم دې بده کې ومنها تاكلون وباش دین خریم سولي پوره کنه اسمانه کوخ باندې ورسات وزبل نعمت ولکم فی اوشای ساز پارفیا پدې کې جمال اندول حين پاتم ترحون شراولی او کله سار وخت بوزئ تسرحون مشکوي قران کې الله ویلو تسرحون به احسان شیخ عبد السلام سے دلته به خپل تفسیر کې واجب نقطه ذکر کړی دا ویده شي پکارو ولکم شای ساز پارفیا جمال پدې کې جمال حين تسرحون چې کله خوشکوي او کله شما خامراولئ هغه نقطه را کله یسار دې غوخانی غجلنا دا غوا غویا وغیرہ خوشی کیږي نیو خلوګه په تیر شوی ریمانش په تیر شوی دات شي پریوتی دي دویم خوشانو باندې ولاړ پرتی وي په ډول وي دومره سی بای په کې نشتا لکه کله چې ما سیګار راځي یو خو دات شم ډک دي او بیم سکللی په ځامن دې مال لکه موالدانو ډیر مزیدار رنگ ور کوي سړی جوړته ګوري بس زړی په خوشالي ورو ساعت کوس بل دلیل
وتحملوا الله بار اذا قالكم ساسدران بوجنا الى بلد يخار لرا لم تكونوا تاسو ایرل شیدون کې مگر په تکلیف د ځان بشق الانفس وکړي ستابار وړي کرا کچر دے خر دے آستے کته دا په خپل اوګه باندې وړي عمله باندې څومره تکلیف دی هغه له ورواړوي سبيش نو ستاره پر د تنظیم چا کړی دی الله یې سوچ وکړي ان ربکم یقینا دار افساسو شری لرؤوف ډیر مشفق دی او رحیم مهربان دی رؤوف سمانا تکالیف اساسو لري کړی دی رحیم نعمتونه درکړي دي رو پنځه معنا غانوي مخکې ودرسي ویلې شی وو یو دا معنا چې شل کال ګناهونه تاسو نه معاف کړي په توبه فهم دا معنا و دې چې کارونه باندې مکلف کړي نه شي تاسو وروسته بار دا دریم دا معنا په لک عمل ډیر اجر کوي درکې څلورم د تکلیف په وخت کې د کفر کلمه تاسو جایز کړی دا پنځم نعمتونه ما غدر کړی دي او د دې نعمتونو سره سره بدلی ما درکې بل نعمت دلیل والخير معنا اسونه دی او د قشان الله وی کچر والحمیر او د اخرى لتركبوا عاش سوار شي پاغي وزنه نو ډول اس کچر او خرو یو پدې تاسو سورلی کوي بل الله یاجي بڑاول دی جهاد اور باندې ځای دې په تندوی کې الله وی خیر دی رسول الله وی سورلی اور باندې کوي کنه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله انسان د خر په سورلی باندې سور شو وې دې سړي ته تکبر وته وزینه نو ډول دی ويخلق الله پیدا کوي ما لا تعلمون تاسو علم نشته وسو ورسو شونه پیدا کړ جازونه دارسي مقوله را وی جمله چې دا ټول شین تر کیمره پوره بګراله نیټو ګورې کړه په تور مثال موبایل وګورئ ګاډي وګورئ کشته وګورئ نور د شینو باندې سمانه کې راځي چې مور باندې علم نشته او الله له پته دا ټول چا پیدا کړی دی یو الله ويخلق ما لا تعلمون ورسا کی جواب سوال دا تفسیرات الله ولي بیانوي دا نعمت میکړه دی او دا نعمت میکړه دی او دا نعمت میکړه او دا جواب وعلى الله هو الله تعالی من قصد السبيل بیان د لارې دی ومنه غیر دین الله جائر کثیر منها من غیرها د دې صحیح لارې نه الله نور لارې چې دی هغه ټولې کګيري پای باندې روان نشي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم کرخه وستا بیت اقوا دې خنوري کرخه وستی دا سیره کرخه اسلام دا اقوا دې خلانو کفر لاري څوک چې لاړو ځان له کار وکړو دیم قلاري من هذه مقام کې خبره مقدم دي نبی به عبارت شي وعلى الله یو خاص په الله باندې بیان د لارې دي ومن او باجیدنا یو قوم دی الله جاهر کاګر روان توحید پری دي په بل تر باندې راشي ولو شاء الله خو کوي تاسو هدایت لا دا کوم اجمعين خامخا هدایت وکړي تاسو ټول په یو ځای باندې دا د الله خو خانه ده بل عقلی دلیل دې ورېځنه د باران تنظیم څوک کوي الله هغه باندې څنګه څوک راټو کوي الله بندگی به چاله وشي هو الذی الله غزاد دی انزل من السماء ماء ترى ورولي ذبرنا وبا لكم شاء ساوز پار منو دین شرا مشکل ومنو شجرنا لا پایکون دی فی تسمون جتا ساروی په سره وای تسمون سمانا ساروی په سره وای پر نشکل باران وشي دی غرونو کې درې وغیرہ دا ټول په دې کې باندې آباد شي کوچان ورشي ال دې سره خپل غډان بزي وغیرہ بوزي نو تاسو دا باران چاو کې الله پری باندې څنګه چا ورټ کول الله تاسو سره د پاره تنظیم چا برابر کې الله ارسل الله کوي بل دلیل ایم بتو شنکای لكم تاسو را به پری هو باندې الله سره فصل
والزيتون او داونه د زيتون او د قشان کجوري والعنب انګوران ومن كل الثمرات الله ير قسم میوه یو وبدي قسمه قسم پسونه په الله را ټوکي زيتون باغونو ګوري کنه شکر تور خم لزي څومره دی خوای دي کجوري ګوري العنب انګوران ان في ذلك الله يبديك ان خلا لقوم يتفكرون قوم لجي سوچ نه کار علي خو سوچو کې الله وي ورسا کوس بل دلیل حاصل بدای نور دیس پګمې رسوري دا چا پیدا کړی الله تاسو نه پیدا لپاره نو انسانانو بندګیم تاسو الله له وکي وسخر منا تابع کړی دي لكم الليل الله تاسو شپه او نهار او ورځ والشمس والقمر او د نور شپږمې ستوري ټول تابع دي به امر د الله په امر ستوري مستقل ذکر غداولي اې دې مخې شینو تذکر په دې خو ارڅ کوي چې الله کړی دي په خلاف د ستورو باندې دوی ویل چې نه دا خو شمس تبریز راټینګ کړی ملتان کې الله دا ټول مارا تابع کړی دي دغه چې عقل نشته ان في ذلك يقين بديك النخير لقوم يعقلون قوم شاقل نكار لهم ورساكت وقول دي يوضع شرعات دفاع الليل معنى بدأي وسخر لكم تابع كري تاسرا الليل والنهار وسخر لكم ما فهم قول لاري الدين مخي خلق فيه اللوباسا نبيو معنى دا آيات شوكي وخلق الله پیدا کړی تاسو لپاره هغه چې پیدا کړی دي په الارض د اسمګه کې مختلفن الله جدار الوانه رنگونه سوره فاتر کې ورا شویش کی حاصل داري یې انسانانو په اسمه کې وګرځي چې مختلف بوټي وګوري مختلف میوه وګوري مختلف شینکی وګوري غیاګانې دې ټول کې الله تاسو پیدا کړی ان في ذلك يقينا فديك النخلا لقومنا قوم لا يذكرون شنشت اخليم نسيت اخلنا بما دي پیدا رو باش ځان الله ورسات کې الله اوس منافي ذکر کې د درې به حاصل داري د درې بونو پیدي الله دې وګوري پدې کې مایان دیو کشته روان دي بل تجارت پې کوي بل وهو الذي الله اغذات دي سخر البحر شدا بکړه دې درې تعبیر کړي سمانه تعبیر په دې کې الله تاسو روانه کشته کې روانه ناسي یا تعبیر معنا چې کوم طرف تی نیرونه رو باسي ایدی دریم څه پیدا واره لتاكل الله ويشخري منه دين لحما فريا هغه وکړه چې هغه تازه فري اندامه تازه میان پکې آیات دلیل بدی چې مېله به دوی له شو وکړه چې دا کو کنه دا ځکه خو هغه چې وین نه جوړې دي کې وین نشته قرآن کې الله ورته ویلي فهم چرو باسه الله تاسو منو دینه غاڼې سورہ رحمان درش کې ورشي بسونه الله یې غوندې بیا دریم وتر الفلك الله یوبوري کشته چون کې به فی پرې کې وبولا مواخر سمانا پدې کې په باندې روانه ده تیز روان ده نو تاسو وبد ششلې او سو بالله دې ششلې په دې سره ولتبتغوا شولتوي من فضل بعد فضل الله تجارت وکيو ټریننګ وکي دعا حج لا شیدري علم سلور دعوت پینځو ولعلکم تشکرون بل در پارش د الله شکر وباسئ ورسات کوس بل دلیل دې اسمه ک باندې الله یو غرونه مهدر ولې مقصد پکې دا نه چې جړقونه خوريدا والقى في الارض الله غرزولي دي پرېزمه کې رواسي غرونا ان تمید معنا له الله تمید بكم
چې څنګه وتا سمونه خوځيږي یو دیم قول لاره کراهیت ان تمید بكم لازم کمه الله وی په دې مناسبت باندې د پاسه دا ورونه بیا چولې تاسو باندې دا ونه خوځيږي کفر وی کراهی او بشر وی الله تمیدا وانهارنا الله ينهرنا ولا لعلكم تحتدون شور شيء مقصد لا فرا خلار را لکه کوم ځای لار د تور خمله دا کوم ځای لار د پلاني ځای لا دلته بل نعمت عبارت څه دی وجعل لكم الله تاسو لپاره پیدا کړی د علامات غرونا دیم قول لارې دورځي وبالنجم الله په دې سورې باندې هم يحتدون داخل ځان رسي مکیلام يحتدون دا من قبله لا ورسات الله وسجر ورکه مشرکین لدی ته ویل چې تفریح بری ما قبل توجه دا مکه پروګرامونه ټول چا کړی دي الله کړی دي دا ساسو معبودان چې دي د زری په اندازه باندې شینش پیدا کولې نو یاد ساتئ هغه څوک چې شی پیدا کوي او هغه څوک چې نه پیدا کوي آیا دا دواړه برابر دي نه ولې د غیر الله بندگی کوي افمن یخلقو آیا هغه څوک چې پیدا کول کوي کمن لا یخلقو دا دې پشان دا چا چې نه کوي نه افلا تذکرون دمر نشدنا علی نشد لګواله کوي اوس د الله ډېر نعمتونه دي کوش ماری نعمت الله حساب لانه بیرانو علی ان الله لغفور رحیم یقینا الله تعالی خامخا بخون کې مهربان دی غفور باندې لام راوړو دغه اشاره دی نقطې لا چې د الله رحمت د الله په غضب باندې مخکې الله یې زم معاف کوم اگر که تاسو نه کار د ګناوالي ونی شي معافي وغواړي وس تکمیل د ټول دلایلو والله يعلم الله تعالی په ما پاس چې پټوي وما تولنو چې کوم شیخ کار کوي ته چې پټې نه الله ورمانه علم شته ته چې کار کوي نه الله ورمانه علم شته ورسات کی رد شرف الدعاء حاصل بدی دانن جتا شورت आवाजونه کوي شیخ عبد القادر جیلانی شیخ لله راو رسېګا په نیک نظر یې پلان یې راو رسېګا دا هیڅ نشي پیدا کولای بلکې دا په خپل پیدا دي ها چې دا هیڅ نشي پیدا کولای بلکې په خپل پیدا دي نو آیت سمو خیال دي لمغرا مدد شو وایو شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکي د دې مثال ودا دي لکه سړی درې اخر څه ته سیمنډ وای چې پلان ما بچ کا هغه ما بچ کو ظالما زغرق شم لاړم والذین اغه انسانانو يدعون شذ ورترا مدد شوی من دون الله سوا الله لا يخلقون شيئا الله وینش پیدا کولای چې شی وهم يخلقون دوی په خپل پیدا کړی شوی دي ملائک دي انبیاء دي کولیاء دي پیران دي انسانان دا خپل پیدا دي خپل الله له محتاج دي اموات مړي دي غیر احیان دي ژوند دي دې نه به بعض خلکو استدلال کړي ګور عیسی مړ دی ولی ویداغه بندگی شوی کنه آو قران کې والله ویل دي اموات غیر احیا نیو جواب داري چې د ملائکه بندگی شوی به پکار دا چې امر شي حالانکه ملائک نه دی مړو دیم جواب داري اموات معنا خاوندان د مرګ دی ودې به مرګ راشي کنه سمړي شوی دی عیسی علیه السلام به د زمانہ کې مړ شي دیم جواب داري قران چې کله رد شرک کوي دا لازم نه ده چې ټول اقسام د مشرکین دي برباد شي دې کې مراد لري معبودانو نه اقا معبودان دي چې مړ دي هر چې عیسی علیه د زمانہ کې باغ مړ شي د ژوند دی علماء په دې باره کې ډېر احادیث ترجمه کړي دي خاص کر انکار حدیث انکار قران تک در شیخ عبد السلام کتاب دی اردو کې
منکرین حدیث باندې رد کړي پښتو لمش باندې شوی دی د صحیح احادیث تابعداري د قران تابعداري ده هغه کې به حدیث ځان له ګورئ وسوي دوی پته نه لګي څو خبره وشي دیو نو دې بندګي څنګه پکار ده وما يشرون ان پويږي ايانا يبعثون چې څو خو دوی روچت کې شه د قبرونو نام دا پته دوی رښتا نه نشتا نو ار کله چې بدی باندې دوی علم نشته اے خلکو سمو خیال له دل رکوع سجدا نظرانی رامدد شویل پکار دی نه اوس اثبات توحید دې ته ویل چې جواب سوال دی ویل ټیک د اسمو بد معبودان حقدار د بندګۍ نه دي نو کو چا بندګۍ اخر جواب الہکم استاسو حقدار د بندګۍ شری الہ واحد اکیو دی زجر فالذین انسان لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه لري په دې ورځ واستنه قلوبهم الله د دوزنه شری بدګنی توحید لا توحید چې ذکر شي بس لري خپشي وهم دوی چې مستكبرون تکبر کوي توحید نه مني سره دا ته ذکر قرآن کې دیو الله بندګي ذکر کې چې انسانانو د ملائکه بندګي نشي دي انسانانو پیرانو له ژوندو چې کېږي دیو الله دوی استغه پښې وي داس معبودان داس الله نه کم دي رد شرک العلم لا جرم خامخا چې به معنا کړي حقا یقیني ان الله يعلم ما يسرون یقینا الله په یوه پاس شوی پټي و ما یلنون او کوم خار کوي انه یقینا الله تعالی لا يحب المستكبرين اچرته من نه کوي دا چا تر تکبر کوي تکبر څه معنا غمت الناس بل وخت راغلی دي چې غمت الناس وتر الحق خلق سپک ګڼل د قران او سنت دشمنی ورسات کی زجر د انکار د قران او بیان د حال دی کدی له څوک وی چې راشه قران لکه نه یره قران له څه کنه کینو چې دا قران ټول دروغ دي اسی غب شپ دی دا څنګه چې بری معنی و خرابو مؤمن انصاف وخت ور کوي واذا قيل لهم شكر دوی له ویل شي ما انزل ربكم چې شان نازل کړي تاسو رب قالو دی وی اساطیر الاولین دا غپونو دروغ پوخانی دي دا قران څخه ټوکی مو کینی غب شپ دی دا ليحملوا كذا علامه بار د عاقبت داري چې بار کی بوجنا کاملتن پر یوم القیامت قیامت پورس درانه بوجنا بار کی او د بوجونو دا انسانانو نشدي گمراه کړي غیر لرا بغیر علم بغیر د علم نام حدیث کې راځي کنه من سن فی الاسلام سنتا سیئه فلو یذرا وذ من عمل بها فلم بګی غیر شو نور چې گمراه کړي دی او بالم ور باندې دی دوی دا خو بوج دی جواب الا خبردار سامه یذرون الله ډیر بد آس چې دی بارې عنکبوت کې براشي دی رس ورسا کی تخریب دنیوی دا یا رسمودیانو په حق کې نازل شوی دی یا نفس الله یو تمثيل بیانوي یو مثال قد مکر الذين يخنن چل جوړ کړي هغه انسانانو من قبل چې مخکې دوی نو په خلاف د حق فاطلوا بسراغ الله بنيانهم د دې آباد له بیخنا فخر عليهم السقف الله يرا پر او بری باندې شد برنا واتاهم العذاب وعذاب دوی راغه په راشي طریقه لا شورن چې نه پویدل څه مطلب کوم انسانان الله چې د حق دشمنی کوي زبې او چلو کوم د شپې په مصیبت پر اولم د اچت استبیر او غرزو مردار کوم به بزمانه سو خلاص کی نه ورسا کې تخفیف اخروی رد شرک العلم رد الشرك دي مطلق ثم يوم القيامه به پورز قیامت الله بو شرمې دوی ويقول ورتبو چې چرته رزما شریکان الله خو اقرار کوي بشریکانو په ځامکم ساسو ګمان کوي کوم شریکان الذين شریکان كنتم